ګرانو کتونکو امید ساتم چې ټیک ټاک به یې چونکې زه راتلم لایو خو دې وخت کې نیټ چې کوم دی نو هغه کار نه کوي او نیټ ټویټر دا بند شوي دي. عمران خان صاحب د ګرفتارۍ وروستو او په ټول ملک کې صورتحال خراب شوي دي. نو په 400 کې هم دې وخت کې په شپه ده او د تحریک انصاف کارکنان هغه په احتجاج دي او د پېښور موټروی چې کوم 400 انټرچینج دی هغې کې اور ورته کړی دی هغه ځای ته. نو دا یو صورتحال مخې ته راغلی دی او دې وخت کې 400 کې هم صورتحال سنګین شکل اختیار کړی دی. بله دا چې د سکولونو حوالې سره خبره اتره کېږي نو دې وخت کې د پرایوټ اسوسیشن سکول چې کوم دی نو د هغې ترجمان سجاد علي تورنګزی هغه دا ویلي دي چې یاره هنګامي صورتحال کې به سبا له سکولونه چې کوم دی نو هغه بند وي. بل پېښور بورډ نه دا موقف راغلی چې میټرک اگزام روان دی نو دغه امتحانونه به بالکل روان وي، امتحانونه به بند نه وي. نو دغه څو خبرې مې د سره شریکولې. زما به دغې خلکو ته دا خواست وي چې احتجاج ستاسو جمهوري حق دی، بالکل د خپل لیډر دپاره احتجاج وکړئ، ستاسو پرشر هغه قایم دی. خو توړ پوړ او نقصان ورکول چې کوم دی نو دا د مل نه دا صرف چې ځان له نقصان ورکول دي. همدا څیزونه زموږ نه بیا په دې ټکسونو کې وځي او دا ګراني چې کومه ده نور او مخ په وړاندې روانه وي. نو په ملک کې ډېر توړ پوړ شو. بیا په پښتونخوا کې خو په خاصه توګه 400 تحریک انصاف والا ته زمونږ دغه خواست دی چې تاسو د پرامن احتجاج مظاهره وکړئ، خپل احتجاج بالکل وکړئ. ساره داسې ستاسو احتجاج غرمې داسې چې ګرفتارۍ اعلان شوی دی نو د شب قدر کې، تنګي کې او بیا فاروق اعظم چوک کې او ورسره چې کوم دی نو په موټروی باندې دا وخت د شپې احتجاج روان دی. دې سره سره پی ډي ایم چې کوم ګوندونه دي نو هغوی جشن خو هم مانځلی دی چې هغې کې موږ د مسلم لیګ نون همایون شاه کاکا هیل د هغې مظاهره موږ کتلې ده. بل د عوامي نیشنل پارټۍ د کارکنانو او دغه شانتي نوي ګیګیاني چې کوم د پیسپ صوبایي مشر دی نو د هغوی هغه مظاهره موږ کتلې ده. بهرحال دغه سیاست دی او دغه د جمهوریت حسن دی او د دغه لیډرانو دپاره دغه جیلونه جوړ دي. دا د هغوی په سیاست کې نور هم پرمختیا راولي نه چې هغه رستوالی راولي. خو چې دې وخت کې د ملک ته کوم نقصان ورسېده نو دا نقصان دا زموږ او ستاسو نقصان دی. نو الله دې کړي چې دغه معاملات په خیر و خیریت سره ختم شي. خو دې وخت کې ما دا خبره کوله چې سبا له میټرک اگزام د بورډ چې کوم موقف دی هغه مخې ته راغلی دی. هغه وایي چې د بورډ امتحان به روان وي او پرایوټ سکول اسوسیشن دا خبره کړې ده چې یاره هنګامي صورتحال کې به سکولونه بند وي. سرکاري سکولونه حوالې سره څه خبره مخې ته نه ده راغلې. مننه. الله نه همدغه سوال دی چې الله دې خیر وکړي.